अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أما بعد عشق محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں عشق محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں شاد هنن مجبوری مډه زد انجمن جلسی چینو دی تویم چې مال ګمنډي کې زما تقریر گدی او دسه بار بار دننه مې مراولي خدای بندگان س عقل کوي س فکر کوي س سوچ کوي علماء دیوبند د رسول الله دشمنان او پدې کې سخانه کې دا الزام هم لګي چې ټای کتابه ده ملاټه ټای کتابه ده ملاټه خبره خلاصه ده اختر پټ میړه نه ده یو سړی وی ما سل غزا ټوپ والے دے وی دا غز دای میدان علماء دیوبندم را میدان تا کئی او اسی ٹائی کتابہ دے ملاٹیاں تے تو 100 کتابہ دا ملاٹا ہے رازم پدے کے سخانہ کے کتا دا عربی دا کتاب دو کرخ صحیح ہوئے لے زبدا گیرہ کلک نعرہ تکبیر علماء دیوبند دعا کر اس افسوس دا دے کنا وای چې دیدن میں کور تا ولا یاوړو په قدرمن اشنا میزان به قدر کړ اوس زتا سو څه پویولې شم چې عربي ذکر د پاره کم علوم ویل پکار په دې اوس زتا سو پویولې ته په دې ته څه پوي
تاسو نشم پوهیږئ عزیزان په پاکستان کې نه په ټوله دنیا کې که علم دی نو صرف په دارالعلوم دیوبند کې که په مصر کې په ټاپ پاس کیږي نو عالم د دیوبند به پاس کیږي که په دا چغې مه وایي که په مدینه منوره کې په ټاپ پاس کیږي نو عالم او شاګرد د دیوبند پاس کیږي د پیغمبر په خوا کې خو فرست طالب د علماء د دیوبند راځي په مصر کې فرست طالب د علماء د دیوبند راځي بل مور راوړې او خایا بل سړی او خایا عزیزان علماء دیوبند هغه خلق دی لری بنظم دا لند تاسو سره قاسم علی خان جماعت دی په دې کې د قدیم نه ائمه علما د دیوبند را روان په دې کې مولانا عبدالحکیم د پیښور مشر دا څوک په دې کې مفتی عبدالرحیم د شیخ الهند مولانا محمود الحسن شاگرد هغه څوک په دې کې مفتی عبدالقیوم چې هسپتال کې لتار شو خو سای د باطلو په مخ کې ټیټ نه کړ نعرہ تکبیر مولانا عبدالقیوم پاپا زئی فی الحال لوګي تیرې کړې دي دا قصه خانه په گواه ده دا په خبر په گواه ده نهارې تیرې کړې دي لیکن شمله کرو کجبی پہ سرے کفن کرو کجبی پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پل پس مرگ ہم نے بلا دیا دائلا سکے کرو کجبی پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پل پس جیل میں نے بلا دیا په بستر موت پروت ته د پټکی شمله ټیټه نشوه په دې کې سخانه بازار کې گیټ نونی سات تر گھنٹګرا پوره او تر کریم پوره بازار اور تر گاڑی خانے پوره یو دکاندار دې په دې کلمه تیر کی چې مفتی عبدالقیوم چاته ویلی چې ما تفلانه تکلیف دا څوک دا علماء دیوبند زما عزیزان تاسو به خای ماته چې پلانې دیوبند خوده او داسې ورانه هم کوي نو په دیوبند کې یو طالب د چا کېړای پټی کړي نو مولانا مدنی رحمت الله علیه ته چاوي چې جی هغه طالب مانه کېړای پټی کړي هغه بچیا چې کېړای پټی کړي هغه ته طالب مو وایا دا غلو د طالب په شکل کې راغلی خو بدر چا کی مجموعی طور دیوبند جوړ کړه د جناب محمد رسول الله په نقشه د دیوبند نقشه چې د زمکه د پاسه یې خوده کېدا پیغمبر بد شپې د دې نقشه واچولا او علماء دیوبند وی چې والله چې سحر بد رسول الله قدمونه ملتخ کړي علماء دیوبند رسول الله د دشمنن رسول الله نو نیمن دي عزیزان شیخ الهند تیو سړی راغی حج تزم سوکم
وی بچی مال به 2 تحفې راوړي 2 تحفې یو د روضه مبارک خاورې او یو د مدینه منوره قجوره دواړه ولا راوړي د روضه مبارک خاورې شیخ الهند پر رنجو کې ګډي کې او پسترګو کې به چولې پسترګو کې وی به اس سے بڑھ کر اچھا سرما اور کون ہو سکتا ہے د مدینه قجوره چای او خوري داغه هغه ګټ کی تاسو خود رسول الله عاشقانو ته کجوره ورکړ یاره ته د حج کجوره ورکې تاسو چې جی دا د مدینه منوره کجوره ده کاغه ګټ کې دوی په وړاندې کې اونغه ورزول زما په د مخ تو کوي دا عاشقان چې دي کنه چې ګوره ورته د بازګل کو تک به وي بادام عاشق رسول دی خیال دراغه وي تعین الکوتک للبازګل دام عاشق رسول دی بڑا عاشق ہے جی قربان بڑا عاشق کس دا عاشق ہے یا حلوا سلام علیکا یا پلیٹ سلام علیکا پدې چوک کې پرون جلسه وا پالوا او په چارنو کوله تاسو را ټول کړی وای الحمدلله نن مونږه په وګي ګډه دل تکینولې الواګانې در باندې تقسیم وای دیوبندیان د رسول الله دشمنان نه دي د الواګانو دشمنان دي د کیرونو دشمنان دي د رسول الله د توبه استغفار د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دی کپ خیال کې او خبر ادا سے تیر شوا چا د شان اقدس خلاف وا عمر لب کافر او بیڑا بد تباہ عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم شان داغه مقام کړه غلطه اسی رسول الله د دشمنه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم نور نی منده نه نور ما ته وګورئ پښتو انکو پوهیږئ کنه نور نی منده دا یو مسله د انګريزانو زمانہ کې چیر شوی و انګريزانو وی چې دا دیوبند خو مونږ د پاره یو قلا جوړه ده او مونږ تبا کوي راشي ولدا سه مسلې پیدا کوي نو مال را خوشې کو مسلې پیدا شوي علم غیب شتا او نشتا او رسول الله نور دی او نه دی او حاضر دی او نه دی او حاضر دا مسلې پیدا شوي علماء دیوبند ته اون خطر ور سره او انګريزان د خیر په غونډه کې ناست اوس دې طرف نه مال را روان دی دې طرف نو مونږه خو کمزوري یو کړه کمزوري خو یو پیسو ته نه شوټینګ بل قسم په خدای دې چې په دې په خبر کې یو مولا دی یو سړی ولا راغی وی جی خزمه پدرې کانی طلاق کړي ده څنګه چلو مال راغی مال پدرې ویلو ما یو دو درې دی ویلې دی ویلو ما دا خو طلاق غلیظه دی او حتی تن کې حزوجن غیرانه بغیر بکار نه کیږي چې بل ته نکاح کیو وی چې دا خو ډیره ګرانه ده د پښتو ملک دی ما چارڅې نه زڅو وی څه گنجائش به ونشي مال بالکل نه کی وی چرته یو ګټ کې یو ګټ کې څه پیدا کا ما وی چې بالکل نشتا لاړو صاحب لوی سړی تا ورغه او چتلو نو دا په خبر کې نن بیان سحر روغنه پخای پیژنې وړي په ومګیو دسه هغه او پکې لګالوام کې فجی دا مې وروړي دي ها ډېر ښه چای اوس سبا بیا پدرې مورس چورغه ویډیو مسله په خدا وڅ ودا سي خزه ته مې په غوسه کې وې چې یو دوا درې دا ټکه مې یاد لري بعضی سړی راشي چې مولانا سے په غوسه کې مې وې چې یو دوا درې نو په ایمان وای چې پر رضاوم سو خزه پریدي چې په غوسه کې نه
یعنی په خوشاله څوک خزه پریدي چې په غوسه کې نه خو غوسه یې نو پریدي کړ په غوسه کې ویجی دا سي دیو دو درې مې پوه نوم او بالکل غوسه کې او مزغوم انکار نه کول نو ورته وای چې کل تو وتامینا کل وتامی سبا بیا سه بروغنه سچ دا دغه یوړې قتلمه او یو امړې د لاورینا خوشبویدار او مزیدار دیکھو ګورئ د خار خلګې ملوانه جړې نه لوا خورن لاوري دی الوای کینه مکا چھوڑی ایک مولا ته تو 10 کے لاوری دی دکان ته سویلے کھلوتا ہوئے ملک تاسو وران کو ظالمانو نامې زمون بدنامي تاسو سار دی الوایانو باندې وګورئ چې څوک ولاړی دا پوره او قتلمه تخره او کزیو ما خو کپدی 15 کال کې خورلی زهر به می خورل بیا سبا یوړې ورته وای چې د تاسو ګورا گالنو گول مگول رقصی ہیں کسی نو کہہ نہیں تے راتی جا کے اپنی رن نو کہہ کہ تنے منو قبول کی تو ہے او کیسی ہاں تو کہہ کہ من بھی تنو قبول کی تو ہے تبس نکاح ہو جیسی خود دوسرے ملا کو نہ پوچھئے ظالم نے ملا تباہ کر چھوڑ سنی تے ہفتے وچ کدی کدی تھے آیا کر آغخ پہ پروت وہی تیرے جت تو قربان جاواں میرا تو بیڑا گرک آیا انہاں ملوانے نے اور بجلی گرد ملا نے بھی منو تباہ کیتا آیا انہیں بھی غرق کیتا ہے کہ بالکل روانی ہوندی ورتے ہوئی چی بجلی گر ملا نو چھوڑو بڑا ظالم آدمی ہے اتھے کدی کدی آیا تھا کہ گل نو گول مگول رکھ کے دیکھو گو رہی نمونگا طبعی طور کمزوری خویو کنا ٹنگے دے نش پیسو تب مونگ سنگ ٹنگ شو دالین اس دے طرف نہ را روان دے تاسو دے خبر نہیں دے طرف د طالب په شکل کې را روان دي د مدرس په شکل کې را روان دي د امی او د عوام په شکل کې را روان دي د اجي او د شیخ او د تسبو په شکل کې را روان په دې خبره پوهیږي دې طرف تاسو وګورئ دې خبره به هاي وای هاي څو شو لکه و جمعات کې جګړه وشو هلکه په څو شو وی د استاد وی چالوان نشتا چاويشتا چاوي نشتا چاويشتا چاوي نشتا تاس توس په جوړ شو غوبل جوړ پادیره دا غوبل جوړ شي بازار کې بدا غوبل جوړ شي دا داله پیسو تټینګې د ډېر ګران همیشه د پاره مسلمان قوم کې طبعی کمزوري ضرور شتا او داغه ایمان د فساد د پاره ډېر زر خرید کی هغه ورځ یو بم راته چاو خود مسلمان راوړی دی او هغه بم دی چې سلور خپې دي او هغه داسې دی چې بس شي پورې ولګي مقناطیس ته هغه پایو کې اون خلی او داغه امیخ کې چې ټایمینګ فکس شي ټایمینګ شروع شي چې ټایمینګ شروع شي بس چا وخت ورشي بلانک دا مسلمانان راوړي تاسو خیال راغی نو یو طرف ته په ملک دا قهر نازل دی دا عذاب ته نازل دی چې روس او امریکا تا تباکول غواړي ا بیا خبره نه چې یو درې ګړګړی مونږ ترالی غلی دي نو امریکا زمونږ ډېر ښه دوست ہے ہمارے بڑے دوست ہیں ہمارے دوست کا پتہ سن 71 میں بھی لگ گیا تھا دادا بیڑا در روانه دا او ست بیڑا دا او درالا چې بنگال رانه بیل کو بیڑا زمون تبا کړه او د دې خبيث ملک بیڑا لاره رسیدل نه و نو پاکستان همیشه د امریکای په غلو ټیزونه چولی دي سوټ امریکاو کی او ټیزونه په پاکستان اچي راکټ امریکا والو زئی او ټیزونه په پاکستان اچي راکټ روس والو زئی او ټیزونه په دوی اچي ته په د خپل ملک ماته سیزدانو خای تا تر اوسه وکړه څه چین تا نه رستو آزاد دی
امریکا او روس تیریږي روټي خلاصه تا وکړه یو جی پی را دغه کړه دی وای دا پاکستان جوړ کړي داغه سپیر پارت هغه پارتس د بار ملک نه راوړی دی ډیبرای په دوی ټیټ کړی وای دا مونږ جوړ کړي ډیبرای په دوی ټیټ کړی تا تا ګورو جیپ جوړول بای مې لیوانای شو په ترجمه باټینګر غواړي تا ګورو جیپ جوړول تا ګورو جیپونه خو انډیا جوړ کړ جازونه خو انډیا جوړ کړ نن بحری بیړه د هندستان په اوبو کې چلی بحری بیړه نن هندستان ایټم جوړ کړي تتل نه امریکای ته چې چغه دی والا چې جی تر سو پورې ز صدرم ز ایټم بم نه جوړو خو ته مخه پکېګا وی ورته کنه مونږ به ولې ایټم بم نه جوړو ولی به نه جوړو زکه به نه جوړو لکه چې عرب لګیا دي د اسرائیلو د لا سوال خوري ټکول خوري بهای ولا تبا کړه اسرائیلو سپورټ کوي امریکا دغه سبا مونږه میټم نه جوړو چې دا سیلاب په خیر خیریت را باندې زر راشي او بس پړکاین زکه به نه جوړو کله اسلام یعنی یوازې قاضیان مقررولو ته د عمل پاتې دی بس قاضیان علاوه اسمبلی پاس کړ قاضیان اوس ته به ګورې چې قاضیان به څو دا قاضیان به کنه چې ګل نو ګول مګول رځي کیسه نو کې نه قاضیانو ضرورت نشتا ضرورت ده ټمبم او هډروجن بم ده عذاب او سیلاب په سر ولاړ ده قاضیانو ته ملک نه ده پاتې کدا ملک شریعت غواړي اول خدا ملک وګوره دی خو وګورئ د زمکه په سر د سیم ملک خای چې به یک وخت پکې درې قانونه چلی د زمکه په سر تعزیرات پاکستان شتا مارشل لا شتا او شری بنچونه شتا ټیک شو د زمکه په سر سړی ونی وو پولیس الکه څنګه چل کې مسلمان شریعت بینچ ته وړاندې کوم ویجل ته بچي ولاس کټ کول غلا دې کړی دا وای بل و مارشل الله ته وړاندې کوم الته بچي وی کوړې وای دینه مم ساته خاط تعزیرات ته وړاندې کوم الته څه چل دی وای دب کا شب کا نہیں ہے انجه دوزخ موزخ نہیں ہے انجه دب کا شب کا بس ټیس ټپاس بوشي او ضمانت بدیوشي را خلاص وای چې شریعت تمم سلام دې چې ورمخامخ مې نه کې او مارشل الله تمم مخامخ کې دې بل تمم ورمخامخ کې نن د ملک قانون داسې دی چې دنیا د شریعت نه انکار کوي لګیا تاسو داسې مسلمانان یې چې غلا کوي او دا اقرار کوي چې ما شریعت ته وړاندې کوي داسې مسلمانان یې تاسو کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یې داسې بدر باندې عمره راځي خدای پراسته اوس همغه وایو کنه چې دا خنه ده دا بخشي دا خنه ده کدارغه ګوره که خشو کدارغه ګوره که خشو کدارغه ګوره که خشو والله چې دا لار شو بل راشه د موګي کی سبي چې سو پورې تاسو ځانونه نه ټیکړي او اسلام در کې داسې نه راغله داسې سردار کونین جناب محمد رسول الله ته یو خزر اعلی چې یا رسول الله ما زنا کړی دا ما باندې شریعت جاری کا چې آخرت لا پاک لاړ شما سردار کونین ورته وی چې بیبي ستا په خېټه کې چې کوم ماشوم دی چې دا پیدا شي بیا راشه لاړه لس میاشتې تیرې شوې بچی پیدا شو په غېږ کې راغسته دی یا رسول الله ماشوم پیدا شو په
زما حد جاری کا چې خبر آخرت ته پات نشي. سردار کونین ورته وی چې بچو داسې وکړه چې لاړه شه د دې ماشوم 2 کاله د پيو میاد دی ته به ولته ورکې چې د پيو میاد تیر شي بیا به ګورو. پیغمبر غرض داو چې دا لاړه شي د خدای بنده بیا به ناراضي چې بچي. 2 کاله پس بیا رااله ماشوم یې کې نیولې دی ورته و یا رسول الله وګوره زما دا بچی روټي په خپل خوړې شي ماته ضرورت نشتا اوس ما باندې حد جاری کا چې ما میله می خراب نشي. پیغمبر وی صحابه ته جو د خدای بندگانو دا په خپل ایمان کې څومره صادقه ده. بوځي مسله دا ده چې خزه ਸੰسار کیږي نو تر نامه پورې به ورته کندو کنيو پزمکه کې به دومره خخه کې او پاس نه به پکان ولي چې پکې مړ شي. کانی وشتل شروع یو صحابي په دې مخ پکانی وشت هغه یو आवाज جناب محمد رسول الله صحابي ته په غوسه شه ورته وی زما دې په خدای باندې قسم وی دا خزه په دې خپل ایمان کې دومره صادقه ده کده دې وای ثواب زما امت له خدای ورکینو یو بم دوزخ تلاړ نشي. نعرہ تکبیر شان صحابیہ. دا ایمان به زمونږ شي چې مونږه د شریعت په مخ کې اقبالي جرم وکړو. دا ایمان خود عمر فاروق د زویو ډاکټر صاحب کتاب خود چې خدای ته وګورئ د خدای غلوې ورځې ته وګورئ او بدبخت او ذلیل قوم او شرمېدل او رسوا او ذلیل تاسو خپل خزه سره فیصله نشئ کولای. خزه سره نن 1400 کال وروسته ته د صحابه فیصله خزه د ټیکسي لارې د تاتانې سورلې پکې کینی ته د صحابه فیصله تاسو چپشا تاسو خپل خزه نشي کنټرول کولای. خزه دا پرون چې په لاهور کې جلوس راوته دا د چا خزه دا د چا راوته څنګه ما ته ډیرو خلکو وی چې هاي خزه واله ما مونږه ټول عمر والی نو کدوی واله شنو څو مونږ هم کوته کې خورلې دي په دغه پل روانو او دی پل کې را د پولیس چې د لار بند کړه هغه باندې سي زما د خېټې تنیول مالک خیال کوه ظالم دا خو تیر ده خیال مراغی نو مونږه ټول عمر ما ته وګورئ چا چې ملک خورو خدای دیو کی چې واده مغیو ملک تاو ما خورو زما استا خو بیړه تباشو غټو یو د انبر سرو می خلیا چو دا ونډه او مال جوبنه د پاکستان څوک خوري کله د تنگو پنسو فیشنی کله د ارتو پنسو فیشنی میاش کې ولا لفظ جوړه بدلاوا را بدلاوا او دا دون دونای بډین به راړین به وسګورې د تنگو پنسو فیشن شو نوګت کمیس په ولا کې او تنگي پنسي به او د دې اچا درایو ګور دا چې په لار رواني دا ګوتیم داسې نیولې داسې بدرته وګوري په د الیکشن کې یو داسې وا زما ډرایورو ما سره نو ماته وی چې مولانا زب دغه خو ماته ویم او کته خدای راستي کزم تعالی ووټ درک ته دې سترګو ته خو وی وګور ای شرمېدل یا قوم شرمېدل په دغه کوچی بازار کې د چا خزو د بډو نه تانونه راو باسي اے شرمېدلو دې ځکه د چا خزو په بډو باندې تانونه والی شي په دغه مینا بازار کې د چا د خزو ناپونه درزیان اخلي د چا د خزو ناپونه اخلي اے شرمېدلو تاسو کتابونه لیکئ نن 1400 کاله مخکې د حضرت عثمان
عثمان چې د چا متعلق جناب محمد رسول الله ویلیو چې والله عثمان سوزله جنت په بیا غست هغه عثمان زما عزیزان هغه عمر چې چا زوی راونیو د دې سر د وختونه و تا پلانې خزي سره زنا کړی نه و اوسه انکار دی ولې ونکو و پلار یو می ګناه کړی او دویمه ګناه نشم کولای چې دروغ وای پلار ولار دی او امیر المؤمنین دی او جلاد روغ و لگاوی کزما دازوی سل کوڑے پلاری ورته ولار دی کوڑے لگاو شو جلاد توئی چواورا دا امیر المؤمنین زوی دی کتا دا پزړه کې وې چې پلاری ولار دی لګرورو بې وهما نو زما غاړه د اخلاصي او په قیامت کې ته پويګا او ستا خدای دی پويګي وਹੀ به سم به وਹੀ اتیا کوړې چې د عمر فاروق زو لګې دونو پلار نه او بو غخته پلار ورته بچیا دې کې شک نشتا چې ستا د هر یو وای سره زما د زړه نه ویني جدا کیږي خو بچیا یو طرف ته د خدای حکم دی الزانیت والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده قرآن ویلی دی چې غیر محسن زناکار سړی او ښځه سل درې وای نو یو طرف ته د قرآن حکم دی او بل طرف ته د زوی مینا ده اے بچی استا غوندې زرګونه زامن دې د خدای د حکم په مخ کې قربان شي هغه عمر خراب دی او تاو زخی زویم چې زمونږ دا خلی دا غلدری دی زخپل خلا د دې قابل نه ګرم چې د عمر نامه پیو هغه عمر او هغه ابو بکر چې په مدینه منوره کې ابو بکر د رسول په یو لاس پروت دی او عمر په بل لاس هغه عمر او هغه ابو بکر چې لحد کې خخیده شګي وګرځې د لحد ته صحابه بیا خخترا لری کړی چې را لری کړی چې ګوري د رسول الله د روزه نه د رسول الله لاس راوته دي او ابو بکر ځان ته غاړې استه دي و ابو بکر زه خو ډیر وخت نستا په انتظار ما هغه ابو بکر خراب هغه عائشه د ابو بکر لور چې معمولی غوندې خبره صفائی د قران کې وګورئ مستقله رکوع د بیبي عائشه په صفای کې قران نازل کړ هغه عمر چې په قران کې څومره آیاتونه د عمر د مرزا مطابق نازل شي د خزو د پردې آیات د عمر تقاضا وا نو الله د عمر د تقاضې مناسب دا حکم نازل کړ دا خو ښکار خبرې دي پټي خبرې نه دي زما استاد جنگ د دین جنگ نه ده پیغمبر نور ده نور ده و دا رسول الله نور نه مني راشي خبر خلاصه د پیغمبر منس کې زلګیا زوان چې د خدای په خدای کې څومره نورونه دي دا د رسول الله د خپو د خاورو نه قربان شي نور خو خادم دی دا لایټ وګوره نور ملائکی نور 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 سپوږمۍ نور ستوري نور اور نور بجلی نور
تاسو پوه شئ دا ټول الله د انسان د خدمت لپاره پیدا کړی. تاسو وایي په ایمان که زه تاسو ته هم چاله که تاسو نه د راډ مرتبه زیاته ده تاسو به غوسه شئ که خوشحال بشئ. دا نور دی او تاسو هم چې تا نه دا راډ ښه دی نو که 2 لکه ځل رڼا ورکوي چوپ کړو نه یار خدا نوم 2 لکه ځل دا رڼا ورکوي ته به وایې چې راډ نه زه ښه کړم. راډ څه شی نور څه شی دی د جناب محمد رسول الله د بشریت په مخ کې. جبرائیل نور په معراج کې سدرۃ المنتہا ته چې ورسېد نور مخکې تلونه انکار وکړو او بشر لاړو د خدای په دیدار مشرف. الله جبريل النور طال نزي ويا رسول الله دې نه مخکې ز چرته نه ما کدی زنه می مخکې قدم کې خونو دا وزر بمي وسوځي څه چلو جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جلوہ دیکھا نور دا آگے قدم یوں لاریا تیری خاطر پیاریا ای گلزار کھلا ریا عرش بری اتے آزرا میرے محمد پیاریا. نور سدرۃ المنتہا کے پاتش او بشر لامکان تلاړو خدای سره پدې سترګو ملاقات پدې خبره پوهیږي. نور تر اوسه پورې د خدای ذات لیدل نه دی او جناب محمد رسول الله پاغس دیدار مشرف شوه. نو زویم نور کې به جګړه نه کو زید نور نم یو 2 لکه پوړی اوچت منم نور څه خبره کوي نور نه زیات من. نور څه شه دی زما د سردار کونین الله نور څه سردار کونین زمانه ده یو يهودي دی هر وخت سردار کونین تکنزلی کو پستر ګړون ډېر علاج وکنه بنا کې چې نه بنا کې د خزه څه چلو کو چې د حضور د قدم لاندې خاور مبارک راواغسته او خاون ته راوړي چې دارو می درته راوړي سلای په کې ګنده کو سترګو کې واچ یو کې چې بلک چې ګور سترګې دومره دم داسې دي خزه وې دا هغه چا د خپو خاورې دي چې چاله تشپا ورځ کنزل کوي وې ښا تا د دشمن د خپو خاورې مالا په سترګو کې واچولې چاړه راواغسته ویست خو چې ویست لاندې نه نورې وشو چې آی ویست لاندې نه نورې وشو आवाज ورته وشو چا بدبختان تا پکې دا سرانجا چولی کتر قیامت او باس دا بنوري کیږي. مولانا وای خاک طیبا از دو عالم بہتر است خاک طیبا از دو عالم بہتر است اے خنک شہر کے آنجا دل براست. اغا خاوری د قدمونو د جناب محمد رسول الله د دوارو جهانو نه بهتري دي. اهل سنت والجماعت تفصیل در تنکم نم بموردلی بیاي واوري د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې د جناب محمد رسول الله بدن مبارک د کمی خاور سره لګېدلې ده هغه خاور د عرش معلا نم بهتري دي. دا عقیده د علماء دیوبند. هغه خاور چې کومه خاور د سردار کونین د بدن سره لګېدلې دي هغه خاور د عرش معلا نم بهتري دي. دا مولانا مدني رحمت الله علیه فرمایي چې د جناب محمد رسول الله د دوارو جهانو نه بهتري دي. اهل سنت والجماعت تفصیل در تنکم نم بموردلی بیاي واوري د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې د جناب محمد رسول الله بدن مبارک د کمی خاور سره لګېدلې دي هغه خاور د عرش معلا نم بهتري دي. داول مولانا مدنی
ملفوظاتو کې شیخ الهند هغه ګټ کې د قجوري معده کو او په خپل دوايي کې واچول خبره درته یاد ده هغه ګټ کې د مدینه منوره معده کړه په خپل دارو کې واچول وې دغه نه لوی بهترین شفا ببلو کوم دارو کې وی چې زما د محبوب د ملک د قجورو ګټ کې زپدارو کې واچوم دا عقیده د علماء دیوبند زما عزیزانو مولانا مدنی ته یو خط راغی د خپل مرید چې زه حج روانم سه هدایت راتو مولانا ورته وی چې خون دل پینے کو اور لخت جگر کھانے کو خون دل پینے کو اور لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانان تیرے دیوانے کو بیا ورته لیکي چې بچیا چورسی بکوے دل بر بس پار جان مستر چورسی بکوے دل بر بس پار جان مستار کہ مباد بار دیگر نرسی بدی تمنا کہ مباد بار دیگر ورتوی چورسی بکوے دل بر اے بچیا چې د محمد رسول الله کو سے تور رسیږي چورسی بکو دل بر بس پار جان مستر نزان دے گرے پاگ کسو کی پورا قربان کا ولے کہ مباد بار دیگر نرسی بدی تمنا کہ دیشی چې دا زیدر تبیا چرتا ډو نصیب نش دا عقیده د علماء دیوبند تاسو پوه شئ دي زما عزیزانو جګړه د دې نه ده چې زه د پیغمبر شان د الله نه بعد او د ټول کائنات د پاسه د الله نه بعد او د ټول کائنات د پاسه په دغه ځای کې د رسول الله مقام دی اوس دغه مقام دې څومره زما دې په خدای قسم وی چې دغه مقام جبريل تم معلوم نو والوا خوره تعالی سټه تا د کبین چټه پیخه دې چې تا معلوم تا کوم ځای نه معلوم دا خدای نه بعد دا جبريل راغو جناب محمد رسول الله ته اورز مخامخ ناشته یو خو حدیث جبريل تپوسته کوي اخبرني عن الاسلام اخبرني عن احسان وغیرہ وغیرہ ورتوي داسې ورته ګوري ورتوي آفاقها گردید ام مہر بوتان ورزید ام جبريل ورته تبل شي دروسن عائشہ رضی الله عنها د سور لسم سپوږمۍ د چاچا چې ليله البدر وای څورته وای ليله البدر سپوږمۍ پورې خبره پدې کې څخانه کې تاسو خلق ما تکنزلی کړی او علم دی جلال کمیٹی نے اعلان نہیں کی تے ایک ہی تو ملوانے بن بیٹھے ہلال کمیٹی والے تا بیچارے بسکٹاں تے کیکاں تے پیسٹریاں کھانے تے لگے ہوندے نے انہاں نو کہ پتہ آسمان دے یا کتے ہمیشہ د پارا سپوږمۍ خو غریبانو مور مړی پلار مړی ګوري پکلو کې روجه مغوی ساتي او میاشت مغوی ګوري ته اطلاع ولی نه دا کړي اطلاع چالو کيو شیخ را روان دي امسا ور سره دا د ډیپټي کمشنر بنگلې ترا سنتري ولار دے کاکا سک وې جمیاش ملي دلې گواهه تراغلم ها او جمع ولنه مته اوس پدې تانه تورانګې
ایسے جو حسین السلام علیکم یاش ملی دلی ته ډیپټي کمشنر سره رابطه قائمه اب ورته ز شیخ خزان لکار مګور اوس براته په ټلیفون وای چا والات کې واچو او ښه ما خو نه دلی دلی ها وای کچا تل د انصاف پلاس کې درکړه کچا تل د انصاف پلاس کې درکړه نو خپل خراو د بلس به برابر تنالدهم فدا سے منصف عائشہ چې د حق ته باطل ورته گزر کړي بدخواها او تسوک نیک نصیحت نه کا رحمان ستا په غم شریک دے کباور کې دستا سے انصاف یو سل پنځويشت یو سل دیرش یو سل اویا گوان دی جمعات تراش علماء ناستی گوئی والی فتوا ورکی سبا ستا سرو جئی کیا ہے 13.5 ہے 13.5 تو ہوئے نا ہوئے ساڑھا کے بگاڑ سے وچو ہو جاؤں 10 اندر کی بات زستاس رگونا ماستاس رگونا پیجن یو خان او نوکرو خپلو کې په جګړه خان ډېر ووالو چې ویوالو لاړو په راپورټ وکړو چې زه د نوکر والم پولیس راوغوښتو نوکر ته وی چې ولې دی والو دا خان ورته وی خان خدای د انصاف په کرسۍ کې نولې د تانه بادشاہ تانه بادشاہ اگرچه په خوا به تانیدار د تانه بادشاہ اوس د علاقې سے 14 دلګانو په خلم بدلی دلاغه ته وای چې خزي چلی کمیس چشمه کرکل ټاټ پاټ چې افسر لور شي السلام علیکم جی او څوک معزز سره را تشریف یا تشریف وای جداله کیسه چونه کوم ډیر خلکو د شریفانو بی عزتی کوي او د پولیس افسرانو دا تحقیق نه کوي چې دا د ګډې زوی دیکھو او کار سکی زمونږ د بالا مانه تانیدار بدل کړو یو دله پسا ایس ایس پی ته چې ماوي مالجی هغه خو جی وہ تو بوسکی کا کمیز قراقل چشمے لگائے تھے بہت معزز آدمی تھا میں وہ تو دلہ ہے عورتوں کو چلاتا ہے دوس اور آپ نے تھانیدار کو اس کے سر پہ بدلا دیا 10:50 بجے میں داغے آرڈر پہ کینسل خبر میں سے کولا ہاں چپ شي مړه خوندم نشتا آسه دیوال تا ډول کېوا خان نوکر ورته وایي چې خان ته د انصاف په کورسۍ ناشتي او دا چرته په دنیا کې شوی دي چې نوکر لګي شي خانه والے ویم عالم زاو ظالم راپورټم پماو اتانیدار وی چې والله دا خو جوړ رښتیا وای والم دی خان دی او راپورټ خان ته وی چې زرد د نوکر نه معافي وغواړه کینه اوس ته جیل ته بوتلېږم او دې موالو د غریب اوراله راپورټ تم پدو نو خان چې پوه شو چې دا خو ستانیدار را توران شو نو ورنږدې شو ورته وی چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو یا میں جانتا دننه کوټه کې د ظالم هم عالم زو معافیم در نه زغوار نه ماته وګورئ تاسو روزي او منځونه ماته معلوم دي تاسو سمره روزي نه صحیح سمره منځونه کوي د شپې تراوله شیطانت له جمعات تراشي او سار فرض مانځه کې یو نه یي ټول دوپړای پسکایا چې یو ډټ بټ پراته سار فرض مانځل نه راځي شرارت له جمعات تراشي بیا چې حافظ مدرولې هغه شیطانت وګوري په دې جمعاتونو کې چې سالم رستو جوړ کړي بیا چې ولا پیسې ورکړي د دې ځای یو بزرګو ډېر نیک سړی زه ختم لتلم روجا وی چې خامخا راځي چې لاړم نو لوډ سپیکر ته ودرېدو ویل افیجی صاحب تاسو سلو لوټرو افیجی صاحب مال لاندې افیجی صاحب بزم چې پر اپاسه دماغه لړل تپل خو مې وکړ چت کور دې د میر دین جمعات شه خو پټي بده ور کړې نه پیجی صاحب لدی ادادس دیکھو وګورئ مړې چې یو سې یادیره تا
मुला इधर आना यार उन्हों भी देख जोड़ी तासो आगे तवई दालवा और रोटाई चे मंस के हलवाई और लांदे बांधे थे रोटाई भी उन्हों भी देख और मुला वाखला करना खुदा पास नगूरी स्कात चिवेशई आ तकसीमोल वाला गूटा पर जीप के प्राणी जी नी में जीप की दी और नी में रोबासी नोगड़ गुंदी मुला गुरी अगला शल देर श्वर की चे शोर न पावे किधरे और चे स्पेरो गुंदी अगला ताने सलोरा नेवर के पास खुदा गुरी पदे पर दस्ता सुमड़ी बखले की दस्ता सुमड़ी पदे बखले की ब्या कोरला चे वजीर रावले और उठाए वर्तके अफसर रावले और उठाए वर्तके आगा इंतजाम दे मुगोरा और द जियारत पौरस ची मुला रावले कोरता उमड़ी पर से खत्म किया गया इंतजाम दे मुगोरा जुमात तचवर्षे मुला ओ मुला यो स्लोर मलवाने मुंह कोर के रागले दी स्लोर मलवाने माता उगोरई स्लोर मलवाने स्ता कोर तचदर्शी पुजे वर्तवाचे या स्खा दराय वर्तवाचे द्री सिपारे पे हुए अवता ताने वाला वर्के और वर्तवे चे दादरे सिपारे जमू पिलार पसे बखले दी आगम चला सर उचत की अगी खपल मड़ी पस तंदर लगी दिली जस्ता पिलार पसे बखले ओ शर्मे दलो ओ शर्मे दलिया कौमा ओ दिन शर्मो ओ इस्लाम शर्म स्तासु मड़ी ओम शर्मे दिली दी और ज्वंदी में ओम शर्मे दिली वाद के हो गौरई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनलो वालाओ चिल्लूर वदवई अगर कम बेंडू नदी चिता सुना पाती कम कवालाई दी चिता सुना पाते कम डिमी दी चिता सुना पाते जहेज वर सरद सवर के और दालक न साखले द सरदार कौनेन द लुरुआ दचे पैगंबर देवबंदी रसूल्ला नु नी मंदेन तू तो मनने ना बीबी फातिमे वाद संग शवे बबरा शड़ाईवा द चेलो द वजगनु जोड़ा शवे वा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे वाजुल जी बची अदास्ताद वाद लुपटा दा काली नौ द कजुर द पाणु यो द्व कड़ाई जोड़े कड़े यवे वर्तप यो वकी वाचुल बलप बल के वर्ते बची अदास्ताद वाद जेवरादी आओ माजिगर ठेमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह द बीबी फातिमी निका पखपला द हजरत अली सराव तड़ल पखपला सुन्नत तरीका दादा चिपलार बा द खपली लूर निका पखपला तड़ी कम पुख्तुन तड़ले ना कम सड़ी तड़ले ना तरस द लूर निकाय भी शैतानत ले दागवाड़म चे द निका के मी प्लारे पुटशी वही द लूर कार दे लक शर्म दे खुदाय दे मुर्दार का द खारियानो खबर हुए गिच्ची लगी चे द सुन्नत वक्त रा गए नु पटशे और चे द शैतानत वक्त नु खकारा दे द बीबी फातिमी निकाह रसूलुल्लाह पखपला उतरो आओ जिनकाय वर सरकड़े और तविच फातिमा द हजरत अली कोर तबोजई मां हजरत अली तप अक्द निकाह के वर्कड़ा दायवादश सहर शो न वली मश्ता न काडू नश्ता रसूलुल्लाह मनलो वालो स्तासु दवाद पकाड़ दाल कौद जिनय दलास तस्वीर वी द जिनय लास की नाखुन पालिश लगे दिले नाखुन पालिश चिकम खजु पनुकुन लगे दिलेवी ने औ 10 की गियो ने गुसलुजी नाखुन पालिश यो मुस्तकिल पलिस्तर दे और 10 की चिन्नुक उच पातिशी और 10 न कीगी गुसल की चिन्नुकान उच पातिशी गुसल
رحمت بدر باندې څنګه وريږي چې ټوله خزې په بیا غسل کې ګرځي. الکه نکونه سره کولو کې څه چل دی؟ یعنی زه شیشه کایم د خلکو نکونه دومره وګد کړي، دومره وګد نکونه د خزو. سړی توب زده کوي، شرافت زده کوي، صحیح انسانان شي. زمون علما اسم اړیو حکومت چراشي علما پکې بلیک لیست اړیو وای دا خطرناک، زه خطرناک یم، دا زما مرګري خطرناک دي. راشي مونږ کم کار د خطرې کړي، نم په یونیورسيټي کې بنگلا شتا، نم جایگیر شتا، نم بایسکوپ شتا، نم دکانونه شتا، نم کرایه شتا، نم لارای شتا، نم ټانګې شتا. نزه خطرناک ملک ما وران کو چې کوم سړی پرون نوکر شوی او نن بیا په یونیورسيټي کې بنگلا جوړه ک ملک هغه وران نه ک. سرونه مخ وځوي د مرزان غوندي خبره کوي، ملک هغه وران نه ک. ما ملک وران کو، د ملک خزانه چې چا تبا کړې ملک هغه وران نه ک. دا زکات سیستم چې اوس شروع دی، زکات سیستم وہی نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، دا رشوت ته د زکات نومي پیخه مونږ له را کوي. مونږ وایو چې زبلا تور ورپسې زارو کې یو مولا مانه تاسو کو په قبر و مولانا صاحب د اسقات کیږي کنه کی مال پارام کین خپل د ټپه شدا مړی اسیم خدای نه بخید د ژوندو غریبانو کار ولې خراب دی. دا مړی په دې بخله کی والکانو ما تو ګورئ تاسو په ایمان وای چې 107 خو به پیژنې دا چې کمقل خو نه 107 سوک سپېړاو کې پولیس والا 107 کې سړی چالان ته یو سیر الوا او ور سره د دې لاوري استاد قتلمه دا نامه پاو 10 کې عالم د مالهم کله کله مهرباني کوي. یو سیر الوا او قتلمه دا تانیدار لورول چې دا 107 زما د پارا لګ د دې خپل دغه نه څه د FIR ډالر کا کاغه وکړې شنو زما په دامه ها په سیر الوا تازه د کې چې سو می چالان کړي نه بیړه دی نه غرق ما ته وګورئ نو دا د ټوله زندګۍ 302 دفعه چې در باندې لګېدلې دي دا مخالي ادیرو ته په یو سیر الواوړو باندې ختميږي د ټوله زندګۍ. دا زنه وای وکل انسان الزمناه طائره في عنقه وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. هر یو سړی تب خپل کاټ پس غاړه کې ځوړندوي د چې ورته وګوري که خو مرګرو تب आवाज وکړي چې ها او مقرؤ کتابیا راشد اعظم کتاب وګورئ معاملہ میں برابر شو کما معاملہ خراب ونوي بلام اوتی کتابیا کاش چې دا شیخ مال اډورا کړلې شل دا د ټول زندګۍ دفعات با په یو سیر الوا بد شي نه دي ډېر خشه دي هر وخت په خوا خیرات دے منکرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنن خیرات دے منکرن جڑا ملا خیرات دا منکر ہے اس دا گردن کٹنا چاہیے. جڑے ملے نے کیا ہے کہ خیرات نہیں گا دا زدہ دے گڑگڑو نے انہی صحیح اور دا سی تاوا دے چرگوٹی کو دے سٹ کی بوٹو بات چوئے چے خیرات نشتا. خیرات شتا طریقہ ازدہ کا خیرات یو خو خیرات د پاره مخصوص وقت نشته مخصوص این د جمعې په شپه کې په بل به نه کې نه
این په څلوېښتمه به کې په بله به نه کې نه این په کال به کې په بله به نه کې نه که شپی که ورځي که ولاړې که روانې که باراني که ګلی وي وس دې ورسېدو خیراتونه کوا وی به پې څه خدایا ستا په نامه او ثواب زما د مور پلار پاروا زما د استاد پاروا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پاروا دیکھو ګورئ وی غوث پاک نو نی مندے نے ہسی غوث پاک نو نی مندے غوث پاک نو جڑا نی مندا خدا اس دا بیڑا تباہ کر اور جڑے لوگ غوث پاک نو خدایا تیری رضا واسطے مندے یا اللہ انہاں دا بیڑا پار کر تے جڑے پیٹ واسطے مندے انہاں دا بیڑا غرق غوث پاک اولیاء او هغه نه منه اولیاء خود خدای دوستان دي چې څوک خدای مني او دوستان نه مني خدای هم نه مني خو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خډیر لوی سره ما ته ګوري قافله کې روانو سبق تتلو مور ورته په دې گریوان کې اشرفای ګندلې وی چې بچیا چرته تکلیف راغی دا به بیا را پانی دی او دا به بیا په خپل کار راوړ په قافله ډاکا پرې وتا چې ډاکا پرې وتا دله چراغ ویل که سشته در سره دلته مور راته سشه ګندلې ونه چې را پرانیسته هغه اشرفای وی منکر والی نشوي وی ماته مې مور ویلی چې سبق پسې خوځې خو چې دروغ نه وي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خداسي سره و تاسو په ایمان وای چې دروغ نه وای وای نه جدا شه څنګه ده او جدا ډېر اعلی ډېر ښه ډېر اعلی او که تو کور توړه خلک مړ کېږي دې په خلک مړ کېږي دا مونږ د خدای قمقلی بس ټیلر ټیلم کی شیخ عبدالقادر جیلانی غند سړی توای عطا الله شاه بخاری دی الله غریق رحمت کی خبر اوري